لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ 4 نمبر آیات. په سورہ فاتحه کې د الله وحدانیت او داغه صفاتونه بیانېدو او داغه ربوبیت بیانېدو او داغه بڑای بیانېدا. بالفاظ دیگر په سورہ فاتحه کې د مسلمان د عقیدی اصلاح بیانېدا، چونکه دا ډومبني صورت دی او مسلمان د قرآن پاک ډومبني صورت تناس دی، نو الله رب العزت د عقیدی اصلاح کوي چې رب کائنات به الله غني، د ټولو صفاتونو لایق به الله غني او د ټولو نزيات رحم او کرم به هم د الله غني، او د ورځې د آخرت چې یو لوی او عظیم شان ورځ د داغه مالک بم الله غني. نو چې دا غلوی ورځ مالک الله شو، نو د دنیا د دې ورځو څوک مالک نه دی مگر عارضی مالکان دي. او بیا درته بنیادی عقیده بیان کړه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یو عمل سره تعلق لري، بل نظریه سره تعلق لري. عمل سره تعلق لري عبادت، ایاک نعبد، ظاهری عبادت بم د الله تعالی کې. کته وی چې زما نظریه صحیح ده او زما عقیده صحیح ده او عبادت ته ضرورت نشته، نو الله رب العزت وی نه ایاک نعبد، عبادت بم کې او خاص بم د الله کې. که عبادت دې د الله اونو کو هم په غلطه او یا عبادت دې د الله نه سوا د بلچا او کو بیا هم غلطه. او بیا ورپسې نظریه بیانې و ایاک نستعین، او اے پاک رب من بخاستانه مدد غواړو. که شرط د اسبابونه بره مدد غواړي، یو خو د اسباب لاندې مدد ته سبب څه شی دی پکار دی، نو خیر دی که یو سړی ته دی ویل دارا کا او داواله اسې سوال کولم بهتر سیز نه دی، بغیر د عذر نه د اسبابونه لاندې سوالم صحیح نه دی. مثلا یو سړی غریب نه دی او پاسي کې ما سره د خدای په نامه باندې مدد وکړي، دا حرام کار دی. حالانکه ته سبب غواړي، پیسې غواړي، علاج غواړي، خو ستا وس کیږي. نو دی کې چونکې د مسلمان د پاره او د انسان د پاره سوالګر انسان چې بغیر عذر سوال کوي، نو د ذلت دی کې، د توهین دی کې او د سپکاوي دی کې. نو الله رب العزت دا ظاهری سوالم بعضو صورتونو کې منع کړی دی، او هر چې د اسبابونه بره دي نو هغه خو به خاص د الله نه غواړي. انسان تاسو سره د اسبابو په دایره کې مدد کولی شي. ته بیماری تعالی انجکشن ولګي خو شفا دل نشي درکولی، شفا بدل الله درکوي. مدد د سره کولی شي. غریبی تعالی پیسې درکې خو غریبی دي نشي ورکولی. کی دې شي پیسې درکې او هغه پیسې ستا په بیماری باندې ولګي، نو بیماری د نشي لري کولی. او دا شان عزتمند ته ګوډي شلي په بدن کې زور نشته، نو لاس خو درکولی شي خو ستا په اډوکو کې دم نشي پیدا کولی. دا که پیدا کوي نو دا به الله پیدا کوي. دغه فرق دی عزتمند. نو دی وجنه د استمداد او د استعانت او د استشفاء او د وسیلې مسله درته تفصیل سره بیان شو چې ځان په پوي کې ځکه د عقیدی مسله ده. او تاسو ته ما ویلو د عقیدی په مسله کې الله شک او شبهه نه مني. په عبادتو کې شک او شبهه رااله دوباره به وکي، د نوران شو بیا به وکي،
توبه به وکړي استغفار به وکړي عقیده کې د عزتمندو شک و شبهه رااله نو د عقیدې انسان ته پته نه لګي مونځ کې شک و شبهه راشي نو پته ورته ولګي چې 3 رکعاته مې وکړه که 4 رکعاته نو پته ورته لګي څه نه څه عقیده دن نسیز دی او پټه خزانه ده نو انسان ته نه ښکاري دی وجې نه عزتمندو زمون علماء کرام فقهای کرام وی تاسو تجدید ایمان کوي او بعض صورتونو کې تجدید نیکام کوي کله نا کله او بهرحال تجدید ایمان دیته وي کله نا کله انسان کلمه وي چې الله سپته مې نه لګي دا سه گفت مې د خلې نه وتی دا سه عمل را نه صادر شوی او یا نظریه کې مې فرق راغلی اسلامی نظریه نو هغه ماته نه ښکاري چې څنګه نظریه بدله شو اوس انګریزان دي يهوديان دي عیسایان دي نو دا غوي شکل خو مونږ تخکاری خو نظریه خو مونږ ته نه ښکاری کنه زمونږ نه بظاهره بعضی صورت کې خيسته دي خو نظریه عزتمندو اصل سیز ده نظریات نو ځکه الله رب العزت دلته نظریه بیانوي و ایاک نستعين او یا الله خاص مونږ ستانه مدد غواړو دا سينو چې ستانه مدد غواړو خاص ستانه هغه مدد چې د اسبابونو بره دی خو مخلوق نشي کولای نو مدد په 3 قسمه شو که انسان د غیر الله نه د الله نه سیوا نه بل چا نه مدد غواړي دا په 3 قسمه دي یو دا دی چې غیر الله نه مدد غواړي او دا قادر بذات غني چې هم دا کس زما مدد کولی شي د الله نه بغیر هم زما مدد کولی شي نو دا دې ته ټولې فرقې عزتمندو شرک وي اسلامي چې څومره فرقې دي دا ټولې فرقې دې ته شرک وي او دې ته دیوبند او اهل حدیث اشاعت حتی بریلیان هم دې ته شرک وي او دویمه دا د عزتمندو ظاهری مدد د چانه غواړي د اسباب ولاندې مدد نو دام بل اتفاق جایز دی هغه بل اتفاق ناروا دی دا بل اتفاق جایز دی دریم نمبر عزتمندو غیر الله نه مدد غختل په دې معنی سره چې دوی له الله اختیار ورکړي دی ځکه دا موږ سره خکې آیا دا جایز دی کنه دی جایز ځکه زه د الله نه سوا پیر بابا نه غواړم یا پیغمبر نه غواړم یا ولی نه غواړم چې الله اصل اختیار خو د الله دی خو الله دوی له اختیار ورکړي دی آیا دا خبره جایز ده کنه نو زمون علماء کرام وې دام شرک سره مشابه ده ځکه چې اصلا ورکون کې الله دی نو د الله نه ولې نه غواړي د الله نه غواړه او بعض عالمان وی چې نه دا خو ورکړه اصل د الله نه ده خو دوی له ورکړه کړي ده مونږ وایو د شرک ابتدا ته وګوره چې دا شرک څنګه شروع شوی دی دا هم د دقیق خبرې نه شروع شوی دی شروع کې عزتمندو د بوتانو عبادت په خلکو نه کو د اولیاء بخاری شریف کې د اولیاء تصویران ځان سریخو د نیکانو خلکو بیا ویل دا تصویران برانه ورکشي خراب بشي بیا د اغي شکلونه او مجسمه جوړې کړي بیا ویل دا ولی دی او خسرې د زما مینه ده بیا روست ورو دا غینه سوالونه شروع کړ نو دی وینا شرک پرورو انسان کی راضی یکدم څوک کافر کیږي نه او مشرک کیږي نه خو پرورو باندې مخلوق لدا طاقتونه منی تصرفات منی بیا وی پیر صاحبم وی او مریدیم وی مونږ چې سکو زمون پیر صاحب تخکاری الک هغه ته د خپل ملاوي ختنخ کارینو او دا غزوی الته اکسیډنټ کړي دا هغه پته ورته نشته چې چا مړ کړي دي او څنګه مړ شو او زی تانه ته انویسټیګیشن کوي چې دومره تا ته پردي سړي ښکاری او ټول مریدان درته ښکاری زره نو دا خپل زوی د اکسیډنټ شوی دی نو د دې راو باسه کنه او ورور دا مالی دلیو چې فلانی دي کې فلانی والو اوس ګوره زمونږ لوی عالم په کراچۍ کې شهید شو نو بچی د شي پته وي ټول امت په خپه دي د هر مذهب مولیان په خپه دي خرافات شي ان شاء الله کمالي دلیو فلانی دي کې او فلانی والده نو بس کیسه به آسان شي لوی مشران و شهیدان شوی دي خلکو بشتي دي خو بس کیسه ختم نو عزتمندو چې کم کسان دا وی خپل مریدانو ته چې تاسو ما تخکارئ چې تاسو څه کوي دا دوکه ورکوي هغوی له د الله نه سوا پیغمبر تم عزتمندو دا درجه نه ده حاصله ځکه که پیغمبر ته دا درجه حاصله وي نو نبی علیه الصلاة والسلام یو شپه یو ځای کې تېره کړه او د عایشه صدیقه
رضی الله تعالی عنها نهار روک شوی او تر دې پورې عائشه رضی الله تعالی عنها خپل واقعا بیانوي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما په زنګون باندې سری خو چې زه خیر دې دلته ایثار شي غالبا هغه هار پر دیو چې دا پیدا شي به بلاړ شو نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اوراله د عائشه رضی الله تعالی والد محترم او دا په خپل وی د نبی علیہ السلام سر زما په غي کې پروتو او زه دې پلار دسي اوس کونډلم سپیډه را لوانه کړ چې اون خوځېږم چې پیغمبر په غي کې پروت دی وی دسي اوس کونډلم چې ستا د وجه نه دا ټول خلک پاتې شي دي نو عزتمندو چې ابو بکر صدیق د هار نخ کار کېدو او ابو بکر صدیق چې کوم د پیغمبر نه پس مرتبه د صدیق او هغه د خپل لور مدد نشو کولای چې یو هاري ولا را پیدا کړي وي چې روري زیم کنه او خپلانی جګه پروت ته اسی دومره بل په خپل باندې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سمره د لوی مرتبه خاوند ده هغه ته ولې نخکاره کېدو هغه د ځان مدد نشو کولای په دغه صورت کې او سردار دو جهان مشبال ته تیر کړه چې تیر شوا به ویلې زی چیزو د دې زینه بس نه پیدا کیږي نو چې څنګه اوخ پاس او د اوخ د لاندې هار راوته نو توبه نعوذ بالله کچرته نبی علیہ السلام ته علم وې او مدد کولې شوې نو دا ټول خلک به دلته د شپې سارول او ځان به په تکلیف کو او دا ټول صحابه به په تکلیف کول نو واضحه خبرې دي عزتمندو د پیغمبر ډیره لویه درجه ده کم د غیب خبرې چې الله رب العزت نبیانو ته ښودلي دي لکه د جنت خبرې د دوزخ خبرې د قبرونو خبرې نو هغه الله رب العزت د وحي په واسطې سره ښودلي دي هغه موږ د پیغمبرانو منو په پټو سترګو باندې خو چې کومې خبرې الله خپل پیغمبر ته نه دي ښودلي یا د کومو خبرې ولا علم نه دی ورکړی نو بس د هغې علم نشته نبی علیہ السلام بخاری حدیث ته یو صحابیو هغه وفات شو نو خلکو ویل ډیر الله ته رسیدلې دی نبی علیہ السلام ویل وی تاسو ته څه پته ده چې د سره به داسې کېږي ما یفعل بی ولا بکم نبی علیہ السلام موږ ته هم پته نشته چې څه به کېږي یعنی پورا کلی علم او ټول علم دا صرف او صرف الله تعالی لره دی څوک د ځان نه خبر نه دي نو دی وجې نه بعضې کسان دا خبره کوي وی من خو اصل کې دعا الله ته کو خو یادو پکې غیر الله او د هر ځای نه یادو مونږ یو دې کې فرق دی الله رب العزت نه سیوا بل څوک یو ځای کې حاضر او ناظر نشته بعضو علاقو کې باقاعده عزتمندو داسې د مشرانو نه اورېدلي دي چې وروسته صف کې نبي علیه الصلاة والسلام لځای پرېږدي وایي دلته راځي نو بیا د خو امام له پکار دا دي چې نبی علیہ السلام مخکې کې خپله شاته ودرېږي ګڼ پیغمبر ته شا راړول دم ګستاخي ده د پیغمبر وایي هغه شاته ولاړ دی د امام صاحب پسې د امام مرتبه هلته نبی علیہ السلام حاضرۍ او د امام مرتبه د نبی علیہ السلام نه اوچته کړه ابو بکر صدیق ته نبی علیہ السلام اډر کړی چې ودرېږه جمع پړاو کا او چې څنګه خبر شو چې پیغمبر راښکاره شو په دغه کې پرده کې ابو بکر صدیق رسته شو نبی اسلام ورته اشاره کوي ودرېږه تا ته ما اډر کړی دی دا بې ادبي کې نه راځي ابو بکر صدیق نه ودرېد بیا هم رسته شو نو بهرحال عزتمندو بعضې کسانو ته په وړو خبرو باندې مغالطه کېږي نو دې وجې نه الله قرآن کې دا مسله واضحه بیان کړي کافرانو هم شروع کې دا ویل او د شفعاؤنا عند الله وي موږ ته پته چې دا بوتان خوري دي خو شفعاؤنا عند الله دا به د الله مخې ته زمونږ سفارشونه کوي بعضې کسان وایي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې آواز کړی و د لرې نه هغه مشهوره واقعه بیانوي صحابه کرام یې لیږلي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یکدم د منبر نه आवाज کو یا ساریا الجبل الجبل وی ساریا هر ته سوچ کوا دشمن د باندې را روان دي وی ګوره حضرت عمر سے تخکار او ساریا جواب مو اوریدو او هغه چې رستو قتل بچ شو او باز وی چې اساریه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ستا आवाज الله ما تر ورسېدو نو موږ ټیک ته بالکل دا کرامت دی کنه کرامت د اولیاء او حق دی خو دې کې اختیار د ولی نه دې کې اختیار د چای د رب کائنات چې आवाज رسي بیا خو ارزي ته رسي کرامت من منو چې خرق عادت کار اوشي د یو ولینا نو دا الله رب العزت
هغه له کرامت ورکړي خو د کرامت اختیار د هغه په لاس کې نه او هر ټیم د هغه نه صادري چې کله هغه غواړي چې زه داسې وکړم نه کېږي ګینې ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل آواز وکړو کوم بل ملک ته ورسېدو ښار ته او چې کله د ښار په جمع کې ورسره خپل دشمن ولاړو هغې نه لیدو داسې ده که نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په چاړه باندې په پیله صف کې سړي والي نو کرامت کله وي او کله نه نو د دې وجې نه عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې ووالو او 9 صحابه کرام یې نورم په چاړه باندې ووال نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته پته لګېدې شروع نه به اعلان کړی وی چې نن جاسوس راغلی دی نن داسې دغه راغلی دی او لهذا نن مونږ سره نه کوو یا یې وروسته کوو او یا خیال ساتئ چوکیدارۍ ته ودرېږئ نه دې باره کې زموږ علماو عجیبه عجیبه خبرې لیکلي دي مولانا روم رحمت الله علیه شعرونه ویلي دي وایي ګوره چې کله الله رب العزت یو کار کوي نو بیا څنګه کېږي او چې مخلوق یې کوي نه کېږي وایي ته وګوره یعقوب علیه السلام ته د هغه نه د یوسف غوندې ګلالی زوی جدا شو دومره غم یې کو چې د سترګو نه یې ځان کنډم شو او مشهور واقعه د قرآن هم بیان کړي د یوسف علیه السلام خو یې ګوره چې کله د الله په اختیاري نو د یوسف علیه السلام خوشبوی د مصر نه محسوس کړه یعقوب علیه السلام ته وایي زما زوی خوشبو په ما باندې راځي چې الله یې کوي داسې او چې کله یې نه کوي نو نږدې کوی کې یوسف پروت دی او یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي چې زما بچی په کومه سخته کې نو هغه شعرونه وایي ز مصرش بوئے پیراهن شنودی ز مصرش بوئے پیراهن شنیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی وی اے یعقوب تو اگور دا اللہ کارونو تا چی یوسف تا تنزدی دا کنعان پا خار کی کوئی کے پروتے و تا تا پتن لگی خو کله چې د الله اختیار راشي نو بیا د مصر نه د یوسف علیه السلام د کمیس خوشبو هم تا ته محسوسیږي نو دې ته د پیغمبر معجزه هم ویلی شي پیغمبر معجزه وشوه بیا کمیس او نږدې یوسف علیه السلام په جیل کې څومره سخته تېره کړې ده یعقوب علیه السلام ته پته نشته او بیا د مصر عزیز مصر په کور کې به څومره سختې تېرې شوي دي د ښځو په دغه کې مبتلا شوی دی او الله رب العزت حفاظت کړي خو یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي او بیا د مصر په بازارونو کې خرڅ شوی دی په لږو لږو روپو الله قرآن کې وایي ببضاعت مزجات ډېر په کوټه پیسو باندې خرڅ شو ډېر لږو پیسو باندې زما او یوسف خرڅ شو نو که یعقوب علیه السلام ته پته وی د خپل زوی به په کوټه پیسو خرڅولو ته پرېښی وی نه چې د الله مدد نه او د الله امتحانی به پته نه لګیږي نو وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اے ربا مونتان خاص مدد غواړو ستا مدد چې شامل حال نوي نو پیغمبر تم تکلیف رسی ولی تم تکلیف رسی بادشاہ تم تکلیف رسی گدا تم تکلیف رسی او شکل استا شامل حالي نو یو میږي تم څوک څه نشي ویلی بیا او هغه بچ کېږي نو د دې نه معلومه شوه عزتمندو د مخلوق ته به مشکل کشا نه وي مشکل کشا څوک شو بعضې کسان وایي عجیبه عجیبه خبرې کوي وایي یو بوتل قبض کشا کیدی شي او علي مشکل کشا نه شي کیدی وایي تاسو وایي چې دا بوتل قبض کشا دی او دا پوڼۍ چې کوم دی قبض کشا ده موږ داسې مثال مه ورکوه علي صاحب د پاره مشکل کشا اصل کې دوه معنی دي علی رضی الله تعالی عنہ ته بعض صحابه کرام مشکل کشا ویلو او بعضو دغه کې راځي حل المعضلات خود دې مطلب داو چې کله سخت خبره براله او سخت مسله براله نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غوندي صحابي بم ویلي علی راو غواړي دا پاغه کې کمالو دغه علم ډیر ناشناو نو مشکل کشا مطلب مشکل مسلې به هغه حل کولی نو مشکل مسلې خو یو مفتی ته ورشي هم تعالی مشکله مسله حل کی نو مجازي معنا سره انسان یو کس ته مینه مشکل کشا یاره زدا ډاکټر زما د پاره ډیر مشکل کشاو
اپریشن یو کوټ ډېر سختۍ نه وېستم نو خدا اسباب لاندې وغه مسائل حل کولی او مشکل کوشا که په معنی حقیقي سره علي چې بغیر د سببونو نه مدد کوي نو بیا خو شرک شو یا وهم د شرک دی پکې نو علي سے بالکل منو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم د بارکی ویلي لولا علي لهلك عمر ک علي نه وینو زه خو به هلاک شوی دی مسله کې زه په سم نه پوهیدم علي صاحب سره دا یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو خزل سزا ورکوله بدکار تی شوی به ویلي علي ته आवाज کوي علي ورته چې نه حاملې خزل به سزا نه ورکې تر څو پورې چې حمل نه شي او ماشوم لپی ورکې او حملي نو حضرت عمر سی ویلي او خدای چې علي شته د دې مشکل نه وېستلو نو مشکل نه مشکل مسلې به حل کولی خو اوس بدام نه وي کسو کې مجازي طور سره وي به هم نه وي ځکه دا د اهل باطل خلکو شعار دی هغه په حقيقي معنی سره علي چې څنګه الله مدد کوي د قرنګي علي سے مدد کوي فلانه مدد کوي فلانه مدد کوي نو اوس به تک په سمې معنی سره وته به نه وي کله چې یو کار د باطل خلکو شعار جوړ شي علامت نو به هغه ته هغه لفظ نته لکه قران کې داسې راغلي قران کې به يهوديانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل راعنا زمنګ رعایت وکا جائز لفظ دی خدایي مطلب بدانو چې رعایت وکا داغي مطلب دا راعینا لک به راخلو اے زمنګ شپون کیا نو راعینا لفظ صحیح لفظ دی رعایت په معنا دی خو الله رب العزت د دې لفظ د منو کا یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا درائنا لفظ مجھے باندې دا وای انظرنا جی ہمیں بھی دیکھیے زمون دی خبر تم میلانو کوي ایک نظر ادھر بھی زمون خلک ایک نظر ادھر بھی انظرنا دا سی وای رائنا مو وای ځکه دا غلط خلق دا لفظ وای معنی صحیح دا خو غلط خلق یې وای تاسو مو وای نو دی وجنه اوس به مشکل کوشا ک په معنا صحیح سره سره وای بیا هم دا لفظ نه وای ځکه دا د غلطو خلقو شعار دی نو بهر حال عزتمندو اصل مشکل کوشا دستگیر رب کائنات دے تاسو گرے حاجرہ بی بی میدان کے پاتشوا ابراہیم علیہ السلام اور تکجوری سودا پریغستا دا توکل نے خلاف نہیں چاگه واپس تیرا روان شو حاجرہ بی بی ہوئی اے ابراہیم تو منگ چاہتا پریدے دے لقودق سہرا کی زوگو رخزیما زما وړو کې قطره بچی دی خبرې نشي کولی زما یارو مددگار څوک نشتا زه به څه کوم او لقو دق صحرا دي نه کور شته نه اونه شته نه بوټي شته زه به څه کوم نو ابراهیم علیه السلام ورته خبرې مو نه کړې صرف داسې ګوتې ونیوله چې الله شته څومره متوکلین خلک زما به الله مدد کوي نو مخلوق خونو کنه ځکه ویل ګور دلته خو څوک شته نه دی دا بس چل کیږي او ته الله شته بغیر د اسبابونو به در درکې سبب خو مخلوق ورکول شي خو الله بغیر سببونو مدد کول شي نو دغه وخت کې دی حاجره بیبي یو لفظ ویل او سردار دو جهان په حدیثو کې ذکر شوی دی او نبی رسول الله والسلام د دې په بہادری کې بیان کړي وی اذن لا یزیعن الله اے ابراہیم چل چل تو چل چتا برگو تو نہیں بولا اے ابراہیم زا استزا شاتا مگورا چتوے اللہ شتانو پا اللہ باندے اللہ بزما مدد کی ایزن لا یزیعن اللہ یقینا اللہ با عثمان زایا کی نو بیچ اللہ مدد کی نو اغور کوٹ اسماعیل چی بالکل دا بدن قدراو اسیخ پیوالی پا جڑاگانو کی اللہ رب العزت د زمکه او نو داسې وبره وېستلې چې مونږ او تاسو په هغه باندې فخر کوو د زمزم او کله چې انسان په الله باندې توکل وکړي او د الله مدد نو الله وی و ایاک نستعين ایاک نعبد نو عبادت بکې او د الله نه به مدد غواړي په عبادت سره الله ملوي علامه اقبال وی کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے وی سار نشرا پاسی دے سار نشرا پاسی دے دشپی تاجد اللہ نشرا پہ دے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے
हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है. तो अल्लाह जरा मीना दा कम दे खूब हमने से परे गोस्ते अल्लाह जरा मीना दा खूब सारा दी मीना दा सार में जरा पासी दे अल्लाह जरा मीना दा बेवई. तबे आजाद पे क़ैदे रमज़ां बारी है. पूछे कम दासी आजाद तबीयत वाला दी रमज़ान रोजी नशीने वाले. तबे आजाद पे क़ैदे रमज़ां बारी है, तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है. रोजा दबाने कराना था अब अल्लाह वफादारी कोई वफादारी देता हो माड़ा लगो शर्मेगा. अल्लाह द पारा रापाजी दे नशी रमज़ान रोजे नशीने वाले और अल्लाह सर मेडी मीना दो बे. तुम ही कह दो यही आईने वफादारी है. कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं. कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं. जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं. तासो के चखबर जज्बा नहीं और यो बल सरे मीना मोहब्बत न कोई बस द महफिल खुंदूना खत्म शू और चे मजहब तेलरे की वही मना मजहब पके चारा होस्ते वही तब के चारा होस्ते वही. कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं. चे मजहब पकी नहीं बे तुम नहीं बे कोटोल खर और इंसान बराबर दे. चे नजरिया पकी नहीं और तो मजहब पकी न मने नो बे खो खर और इंसान बराबर दे. नदी वजह इज्जतमंदो द अल्लाह हमद व सना बयान शो पदे की रहमान बाबा मोइद अल्लाह हमद बयान की अगसोई वही गोरा हसी किरदिगार दे रब जमा चे साहिब द कुल इख्तियार दे रब जमा. इय्याका नस्तईन कुल इख्तियार अल्लाह सरा दे रहमान बाबाम पर इय्याका नस्तईन पोइशवे दे. बेवई हमगी बुजुर्गवारान चे सो की वाई तरहमो बुजुर्गवार दे रब जमा. वही हर चाहते जिसुम रमगट वे इदा अल्लाह रगट निश्ता तो सिफात एतबार सर और अल्लाह कुदरतुल लिहाज सरा. नहिस हाजत पचा बांदी मौकूफ दे न दाहिचा मिनत बार दे रब जमा. अल्लाह इच्छा दे हाजत निश्ता द चा मिनतू न कई मिनत वाला इंसान दे. लनिस्तई द हस्तई सूरत पैदा कर हसे रंग परवरदिगार दे रब जमा. दनिश ने तकड़ी नूर सवे दक्का अल्लाह ने मदद करे. हम सानिअ दे द जुमलो मसनुआतो हम सामिअ दे द हर गुफ्तार रब जमा. चीह चेरी न मिसाल शता दहग अतरो अत्तार दे रब जमा. हर तामीर ची द दुनिया औ उक़बा दे द हमवाड़ो में मार दे रब जमा. ख्वानिंद द नानविसो सहीफो दे दानिंद द हर इसरार दे रब जमा. द पुटो खबरों अल्लाह वाक़े दे क ज़ाहिर दे क बातिन दे क माबेन दे लहमो खबरदार दे रब जमा. क पैदा क पोशीदा क औसत दे पहमो वक़ुफ़दार दे रब जमा. वक़ुफ़ मन खबरदार शरीक नलरी पखपल बाचाही की बी शरीक शहरियार दे रब जमा. हसन ची वाहिदी ये दल इज्जा हल कोई यो बई वो यो बजकी ची आजिज बई दबल ना वही ना. हसन ची वाहिदी दाल इज्जा पवाहिद वजुद बिस्यार दे रब जमा. दे यो को टूली दुनिया कारूना गरब कई दी तम गोरा ची यो दे दी ते गोरा ची दा कायनात सुमरा कारूने कड़ी पवाहिद वजुद बिस्यार दे रब जमा. हाजत नलरी दबल चाव यारेता लहगो सरचियार दे रब जमा. द चाची अल्लाह मददगार ची बे द चा मदद तेम जरूरत निश्ता. सहजत ची दबल ख्वा तवाड़म सहजत ने
چې د بل خوا ته غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما بل کور ته ځي او الله داسې دی چې کوم ځای کې ناست دی هلته وګوره هلته سره هم کنار دی ناست تا سره دی هیڅ تغییر او تبدیل نه لري رحمانا هیڅ تغییر او تبدیل نه لري رحمانا تل تر تل برقرار دی رب زما تغییر او تبدیل نه راځي دنیا کې انسان ډیر لوی بادشاہي او بیا بل اوس په جیل کې پروت دی پهله بادشاہي بیا بل حکومت ته سوال کوي وایي ما آزاد کا او الله تل تر تل برقرار دی رب زما حوادثات که راځي او دغه رنګې که څه قسمه په دنیا کې تغییرات او تبدیلات راځي په الله کې هیڅ تبدیلی نه راځي نو د دغه رب نه به څه غواړې مدد نو یو ځل بیا ترجمه وروي ایاک نعبدو سر نه ترجمه وروي الحمدلله رب العالمین ټول حمدنا په ټولو صورتونو کې د ټولو خلقنا په ټولو ځایونو کې په ټولو کیفیتونو سره لله خاص الله لره دی رب العالمین چې پالونکی د ټولو عالمونو دی مخلوقاتو دی الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی مالک یوم الدین مالک دی د ورځې د آخرت او د ورځې د جزا ایاک نعبدو خاص تا مون عبادت کو ټول و ایاک نستعین او خاص تا نټول مدد غواړو اللهم صل